بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو، دا وخت زه موجود یم په ابونیر چنال پل باندې. سید خان اخوند را سره موجود دی. تاسو ته پته ده چې د کومو حالاتونه تیر شوی دی، ډېر زیات پې خفه وم. نن مې دلته ولید بیا دوباره خپل کار سټارټ کړی دی. په دې فوټیج چې تاسو کتلی شئ خپل د مالټو د ګاډۍ کار دوباره. نو ډېر زیات خوشحاله شوم، ودرېدم او ته مې ورغه چې لږ واورم چې حالات دې څه دي، صورتحال څه دی. مننه سجاد بھائی د راتګ یوه نړۍ مننه کوم د ټول پریس کلب د ټولو ملګرو، خصوصا د صدر صاحب او کوم ملګري چې نو په ما باندې دا ټول کام د زړه نه خفه دی. د دغې خلکو به م ستاسو د دې سکرین په ذریعه باندې شکریه ادا کوم. بیا به دا ووایم چې دا دنیا ده، هغه یو غزل دی ما په خپله وي، کندې کپرې زړه مې اوبه شو، پوهه د یار په خوښه دا کندې کپرې دنیا ده او راځي پکې دا حالات. خو زه دا وایم چې مقابله د حالاتو په کار او بل خصوصا خپلو نوجوانانو خپلو بچو ته، چونکې زما ګیره کې سپین ډېر دي، تور کم دي، هغې ته به دا ووایم چې هر یو کار چې کوئ د زیرو نه سټارټ اخلئ. داسې نه چې تاسو په سوچ کې دا راشي چې یاره دا کار دا کار دا کار. نن سبا نوجوانانو دا سوچ چې یاره ډېر روپۍ نو کاروبار پې کېږي، نه ده پکار. ګوره زه وایم چې یو سړي کې کوالټي موجود وي که نه، نو هغه بلکل په تش لاس هم روزګار کولی شي. بلکل یو سړي کې د محنت کوالټي موجود وي که نه، هغه کولی شي. مونږ در اصل دوکه په دې شو چې یاره زه دا کاروبار کوم، پلانې دا کاروبار کوي، زم دغه کاروبار کوم، لالچ کې راشو. نو زه به ټول دلته به زه خپله غلطي تسلیم کوم چې که تاسو ما ته وګورئ نو د نن نه یو کال مخکې کو تاسو زه لیدی وم نو زما به کم از کم د 4-5 روپو به زما کوټ و په غاړه، دغه شان به زما بوټان و په خپو باندې، او ځان له د یو خیالونو په دنیا کې تللی، یو مصنوعي دنیا ته تللی وم. هلته دا به هم ووایم چې دا به چېرته د چا دعا وه چې زما سوچ دا راغی چې دا زه کم طرف ته روان یم. ما خو خپله هر څه غرق جذباتو کې مه راځئ. ما خپل ځان بیا نشو بچ کولی، ما خپل ځان بیا د دغې وره نشو خلاصولی. بیا خصوصا هغې رونو ته به م ووایم کوم چې لین دین زما رونو، تاسو له چې څوک درشي د هغه په خاندان کې به چېرته څوک مشر وي، څوک پې وي، نو پکار ده چې تاسو اول د هغه سره رابطه وکړئ، بجای د دې چې بیا وروستي تاسو ځئ او جرګې کوئ او د هغې خلکو سره کښېنئ پاسئ، نو پکار دا ده چې په هغې ټایم رابطه وکړی شي. ماشاءالله ډېر ښکلی میسج دې ورکړو. مالټو کار ته بیا رالی؟ الحمدلله په دې کار فخر کوم، په دې خوشحاله یم، او دا داسې یو کار دی چې دې کې زما تجربه شته، په دې کې زه خپلو بچو له رزق پیدا کولی شم. اور زه به خصوصا ستاسو د کیمرې په وساطت باندې بونیر کام ته یو دا پیغام ورکړم چې دا داسې مه ګڼئ چې اخون مالټه خرڅوي، دا داسې وګڼئ چې دا ستاسو، دا که تاسو میلمه راشي، تاسو ته ضرورت راشي، نو اخون به ستاسو د کور په درشل کې ولاړ، ما سره چې په میوه کې څه وي هغه به ستاسو د کور درشلې ته دررسوي. زمونږ خپل دغه ټوټه پوټه کوشش دی. باقي زما په خیال چې په خپلو حالاتو باندې دا زما آخري انټرویو شي، دا به چې دا چپټر اډونور ونه چې جو ہو گیا سو ہو گیا، مخکې تک پکار دی. دې ته نه ګورو کو زه دا سوچ کوم او ته راشې را سره غمخواري کوې او ما سره جاړې، نو زه خو زه غر کې مطاب هم د ځان سره مینټلي خراب، نو بس جو ہو گیا سو ہو گیا. کاروبار به کوو، مخکې به تک کو د دې حالاتو مقابله و په نرتوب.
ثابتو به چې او داسې شوی وم خو د دې نه مې ځان خلاص کړو. مالټې خو موږ وخوړې ډېرې خوږې دي دا یې کم ځای نه راوړلې ملندرې نه راوړو جی ملندرې نه راوړو. ایوب خان باچا مرحوم خدای پاک دې وبخي الله دې ولا هغه ډېر ژوند د خوشحالو کړي او په دغه کلي کې د دوو فریقو دشمني د الله پاک دې په خیر خیریت سره روغ وکړي. امین ثم الله دې پکې روغه جوړه وکړي. د هغې د رور باغ دی د غني خان دا د هغې باغ نه ما راوړې ده او هغه خو یو نوم و یو برینډ ملندرې د مالټې ښکلې. مننه جی شکریہ ډېره مننه. قدرمنو کتونکو سید اخوند را سره موجود و د بونیر چنال پل باندې دو د مالټو دا سټال لګولی دی ماشاءالله ډېرې خوږې مالټې دي تاسو راشئ وخورئ او ځان له تیوي سیمو او ډېر سره خامخا سپورټ کوئ. ډېره مننه د الله په امان.